هغه چړای چې په هغه وخت کې کچوا او موږ به چې کوم نه په دې باندې پیدل تګ کوو هغه نشپاته یو تنګان باغ دا خو ست دیوال والا چې په هغه وخت به دیوال نو شپول بو چې کم بدل ته په هغه وخت موجودو موږ ورته کتل خوش کول ورنه هغه خپل چې کله به موږ په ریسس کې تلو او په ګټو باندې هم ټماټر او مرچ کې ټکول د کورنا راوړي سړې ډوډۍ به مو سره خوړې زم ست په شان کې شګرد پاتې ما او پراټي سبا غوړې سبا سپورې چې کوم انټرسیکشن دی ګورنمنت هایر سیکنډري سکول خامپور ډیر لویر په هغه وخت کې چې کله دا ګورنمنت های سکول زما د شپږم نواله تر لسم پورې یادونه سکول وسنګ دی کوم ځکه موږ سبق ویل دی په سکول کې سکړې دی کلاس پیلو سوکو او څنګه وخت تیر کړی دی دنه به ګورو قدرمن کو زه محمد اسرار تاسو په خدمت کې حاضر یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کتون کو دا وخت ګورنمنت هایر سیکنډري سکول خامپور کې ولاړ یم دا زما هغه سکول دی چته چې ما د شپږم نواله تر دی لسمه پورې سبق ویلی دی هغه وخت کې دا چې کوم دی نو لسم او وس چې کوم دی نو دی د هایر سیکنډري شوی دی د دولسم پورې کلاسونو پکې چې کوم دی نو اخیستی کېږي په هغه وخت کې هم دا یو ډېر په ښکلي ماحول کې موږ به چې کوم دی د شالم بابا کلي نه د تازه ګران پیدل راتلو ګاډي نو او بیا به چې کوم دی نو پیدل تلو او چې کله زه بیا نهم لسم ته شوم نو بیا زه دلته کې د اسمبلی کمانډر وم او دغه اسمبلي چې کومه ده نو دا به دلته کېده او دغه هلکان چې ناست دي په دې ځای باندې دغه سړی چې ولاړ دی دغه ځای کې به چې کوم دی نو مونږ د هلکان چې ولاړ دي په دې ځای کې به زه ولاړ وم او کمان به مونږ کوو د اسمبلی اوس ورته دغه کمرې جوړې شوي دي په دې سکول کې نورې څه تبدیلۍ راغلي دي دغه زه مخکې ګورم تاسو ته زه ښیم خو اوس هم دا یو ډېر ښایسته ماحول چې کوم دی نو وړاندې کوي یو ډېر ښکلی سکول دی بیخي هغه شاته چې ښکاري نو دغه خامپور کلی دی هغه بیا بره ټیک نه ده هغه چې کوم دی نو ورسره لاندې کوزه ټیک نه ده بیا هغه د سیاه غرونه دي او دا مخامخ چې کوم دی دا ورته د سپري غر دی د سپري د غر او د دې سړک په منځ کې یو خوړ تلی دی چې دغلته به مونږ په اوړي کې چې کوم دی نو ټماټر راوړل او هغه خوړ ته به تلو په ګټو به هم ټکول او ډوډۍ به هم د کور نه راوړې هغه به مو سره خوړې په دې سکول کې نورې څه تبدیلۍ راغلي دي مخکې به زه تاسو ته ښیم دا هغه ځای دی چې دلته کې چې کوم دی بسم الله جان الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي اوس په دې دنیا کې نشته دی هغه به امرسۍ خرڅولې چڼې بیا خرڅولې او مطلب دا چې په هغه وخت کې په روپۍ باندې امرسه وه خو زموږ سره روپۍ هم نه وه چې مونږ چې کوم دی نو دغه امرسي اخیستی وې او چې د چا سره ویجو هغې به رااخیستې او خوړې وې او مونږ به ورته چې کوم دی نو پسخېدو مونږ به بیا خپل ټماټر چې کوم دی نو پردي را شوکولي وو هغه به مړله په خوړ کې به هم خوړله دغه سره مخامخ دا چې کوم دی نو ډیګري کالج جوړ شوی دی ګورنمنت ډیګري کالج خامپور دی او خدای بخلي ډاکټر ذاکر الله خان چې کوم دی نو دا یو ایجوکیشن هب جوړ کړی دی بیخي ځکه چې د دې سره بیا دا سکول دی هایر سیکنډري او ورسره بیا دغه چې کوم دی نو ډیګري کالج دی د دې هم یو ډېر ښایسته ماحول دی ښایسته سکول دی زمونږ په د خامپور چې کوم سکول دی دغه آبادي چې کومه ونه ده مخکې ډېره زیاته زړه وه خرابه وه دغه د هایر سیکنډري سکول پورشن دی اوس او دا ځایونه چې کوم په هغه وخت کې د هغه وخت زمونږ د وخت دي دا دلته به چې کوم دی نو دغه کېدل د ټیچر زمونږ چې کوم سټاف استادان هغوی به دلته ناست وو او دا ځای وران جاړو دا اوس چې کوم موجوده زمونږ پرنسپل صاحب راغلی دی نو وایي چېرې د هغه چې کوم دی نو چمن کړی دی او لاندې دغه آبادي چې کومه ده دغه پکې هم مطلب دا چې نوي شوې ده او دغه شانتې هغه ایریا هم چمن شوی دی او دا ځایونه چې کوم دی دا پړوی خو زما په خیال هغه وخت دی چې کله مونږ دلته کې وو او دې نه علاوه دا هغه حال دی چې په کم کې زمونږ خو په هغه وخت کې زما په خیال چې اجازه دې نه راکړی مونږ د خامپور دا اوچ حال کې چې کوم نه تلو امتحان هم ورکړو خو چې کوم انټرنل امتحانونه به کېدل نو دا هغه حال دی او د هغه وخت حال دی هغه کاڼي دي هغه جالونه دي دې ته به لږ دننه هم ورځو دغه ځای کې زموږ کمانډینګ به کېدو دلته به زه ولاړ وم او چې کومه اسمبلي وه نو مطلب دا چې دا هلک چې ناست دی دلته به مونږ چې کوم دی نو ما به کمانډینګ کوو اسمبلي به مونږ کمانډ کوله ما سره به چې کوم دی نو د قومي ترانې او لپې اتي د هغې دعا دپاره چې کوم دی نو خپل چې کوم کسان مختص هغه به هم دغه ځای کې ولاړو په دې ځای کې به ولاړو
او دغه لار چې کوم دغه اوس په هغه باندې دا کمرې په کوم اوس بیخي نوي جوړې شوي دي دغه ځګینه والا دا چې څومره ټوټل ایریا دغه کمرې هم نوي دي نو دا چې کوم دی نو دا لکه دا په د اسمبلی دغه و دا اوس زموږ چې کوم موجوده پرنسپل سي د هغه بیا دا اوس چمن کړی دی او تاسو اسمبلی چېرته کوئ جي ها دا چې منځ ول چمن کړی دلته به مخکې په هغه وخت کې د فوټبال دغه باسکټبال ګراوند په هغه ټیم کې اوس خو خیر دغه ګراوند بهر جوړ شو دلته په هغه وخت کې به چې کوم باسکټبال ګراوند او دغه کمره چې کومه ده دا و دغه جوړ شوی د رابره پورشن خو پکې نو لاندې پورشن دغلته کمره و اخیری هغلته به چې کوم دی مونږ کېناستو دا پړوی بره راختلی وې دا ډېر لاندې بره سکول دې ځای کې چې کوم دی په هغه وخت کې د سټاف روم و دلته کې چې کوم دی نو هغه سټاف روم چې کوم هیډ ماسټر صاحب به چې کوم دی هغه کېناستو د هغه دلته کمره او په خوا کې ورسره دا بیا لیبارټرۍ وې د فزیکس کیمسټري او بیالوجي خو اوس هغه چې کوم دی هغه ورانې شوي دي او دغه نوي آبادي چې کوم دی نو دا شوې ده په یو زمونږ چې کوم استادان دي په هغه وخت کې موږ سره چې کوم دی نو ښه خواري او محنت کړی دی او هغه چې څوک ژوندي دي الله تعالی دی تر د مرګه پورې چې کوم دی نو د مرضونو افتونو نه وساتي په روغ صورت دی لري او چې کوم مړه دي په حق رسېدلي دي الله تعالی دی جنتونه نصیب کړي معمبر صاحب زمونږ چې کوم دی نو پرنسپل د تاڼې د هغه یو خپل دغه پرهیزګار صاحب پاتې شوی دی او دغه شانته نور استادان پرنسپلان چې کوم دی هغه زمونږ پاتې شوي دي او دا هغه حال دی چې په هغه وخت کې به مونږ دلته کې چې کوم دی نو امتحان ورکول امتحانونه ورکولو او دلته به د لسم امتحان چې کوم دی هغه به اخیستی کېدو دا د هغه وخت نه اوس موجود دی د دې حال یو خپل روبو دلته به چې کوم دی نو کوم امتحاني عمله چې هغه به کېناستله او دغه اوس په خپل هغه وخت کې د هغه شیپ نه دی دا هغه کاڼو نه دی دا اوس ایس ایس ناست دی دا هایر چې کوم انټرسیکشن دی دا هغه زموږ محترم ټیچرز ناست دي پروفیسر لیکچرز ناست دي دغه سیکشن دی او سره دلته دوه کلاسه دي دوه کلاسه دي ښه لکه ای بي ښه جدا دي څومره سټوډنټ دي سره فرست ایئر کې 30 پورې ایډمیشن شوی اوس کال ها او په سیکنډ ایئر کې لګ دی 12 پورې ښه ښه چې زموږ سره ساينس نشته ها هغه د وجې نه سټوډنټ موږ کا ساينس نشته دي صرف آرټس ډیګري کالج کې خوشته کنه ډیګري کالج نشته ښه ښه له خوش قسمتۍ نه دا وخت زموږ سره زما د هغه وخت کلاس پیلو چې زاید نوم دی د خپل نوم پوره هم نور وای او د مینی بټان سره د تعلق دی او د دلته کې موږ سره موجود دی به حیثیت ټیچر د دلته کې ټیچینګ کوي وسو هغه شاګرد چې دغه شاته درېمه کمره چې کومه وه په دغه کې به موږ کېناستو اوس هغه دلته ها ټیچر د حال خو مې راغستی دی ښه وایه صاحب کله نه استاد شوی سکول ته کله راغلی او زموږ هغه کلاس فیلوز چې کوم موږ سره یو ځای و که لږ د هغې هم بیکګراونډ ووایې چې کم کم کلاس فیلوز زموږ سره په دې ځای کې جی نو د زندګۍ دا یاداشت بعضې داسې وي چې هغه سړي نه ټول عمر نه هېرېږي لکه دې سکول کې موږ نهم لسم کې کلاس فیلو پاتې شوي وو او ډېر یو مختصر کلاس هم و ډېر زیات خوند رنګ به و ډېر اوس څوک چې کوم دی نو څوک په یو طرف تللي دي او څوک په بل طرف باندې تللي دي او اصرار چې کوم و نو زما خیال دی چې د نهم لسم نه د هغه طبیعت هم داسې و چې هغه د کوم فیلډ ته تللی دی نو دا بالکل لکه د ده د مزاج او د ده د طبیعت برابر هم و ځکه چې زموږ په کلاس پیلوګانو کې د ده خوی بوی او د ده تعلق داسې و چې ډېر چالاک او ډېر خبرو والا او ډېر داسې تعلق والا او د سکول کمانډري او دا قیسې میسې به دوی کولې او زه په 2016 کې لکه دلته دې سکول ته راغلی او دا تقریبا نهم لسم کال مې دی او د هغې نه مخکې هم زه پرایمري سکول کې پاتې شوی یم لکه 33-34 سال سروس مې وشو او په دې سکول کې بس دغه خبره چې دغه درېیمه کمره چې کوم وه نو زموږ زموږ کلاس فیلوز درته یاد دي څوک څوک دي چې کوم دي نو زموږ سره زمین ګلو ورسره پلکناس صاحب او یار محمد صاحب دغه شانتې د خورشید الله قوس صاحب الله دې وبخي د هغه مشرور
نثار الحق او خانپور چې کوم لیاقت علي خان او داسې فیض و د ډاکټر بشیر او ورور. ډاکټر بشیر ورور فیض محمد خان او او مطلب دا دی چې خو د مختصر کلاس هم یو 15-16 کسان وو مونږه او شعیب و د قلا قلا شعیب او بس حنیف حنیفه د د کې جاړه موږ دغه د کور کې بیا ډېر بوځي زخم خوړل دغه موږ ډېر پاغه وکړه چې ستړي بشو بیا بنت اکثر بم شپه مطلب دا چې یو داسې وخت چې په دې سکول کې نه چار دیواري و او چرته دغه بس اسې سپلی مولې وي او موږ مطلب دا چې 6 منټه کم 3 بجې به چوټي و په دې خوړ کې موږ یو بهترین مزیدار یو غټه منتخب کړو او چاپیره به خول باس زلګ وخه ما دغه شاته خول دغه نیندا وس دغه دا اوس پټی شي وی دي خو دغه ځکه دا خول دی او د چې پکته باندې راغله ده دغه یو ځل بیا تاسو ته خمه چې ټکنه ده دغه سفرې ده دغه خول ته موږ کوزیدو او ټماټر چې څنګه تاسو اول ما وې دغه د کورون راوړو د بټان نه ودی زیات ذکر او چلته ټماټر په هغه وخت کې دغه کوم په لار اکثر چې شالم به باندې ردون په لارې بم چې رچا به دغه بم پغلا شو کول خو خپل روټي بم راوړي پتیری او پراټي یو سبق وړ یو سبق سپور یو قسم بس مې د اصرار ته خندل مې لکه دا شپږ میاشتې جمع به تیر شو خو تا ته به د ورځ چرته یاد ده هر سړي به 15 شپږ ډوډۍ راوړې 3 به راوړې مې د ورځ درته به یاد ده چې زموږ به ډوډۍ پاتې شوې ده نه نو بالکل نه زاهد خان دغه حال ته اوس ګور دا هغه وخت واحد یادګار دی چې زموږ پاتې وختي زدن نورغله مو په هغه وخت کې اتم چې کوم د هغه بورډو دغه امتحان مونږه دغه تور کړی دی او د هغه سکول دی چې په کوم کې مونږه د شپږم نه چې کوم دی نو د لسمه پورې سبق ویلی دی او دی ورته بیا د بټانو نه چې کوم دی نو په اتم کې راغلو نو نهم او لسم کلاس چې کوم دی نو دا بیا زمونږ یو ځای او زما کلاس پیلو الله دې زموږ ټول کلاس پیلو چې کوم دی نو ژوندي لري او الله تعالی دې ښاد او آباد لري مخکې به ځو پرنسپل صاحب سره به خبرې کوو حاجی قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره د دې سکول په دې وخت کې چې هایر سیکنډري ګورنمنت هایر سیکنډري سکول خامپور دی پرنسپل کمین خان صاحب ناست دی کمین خان صاحب تاسو دې سکول ته د کله نه راغلي تاسو موږ سره وام ګرځېدل چې کوم زاړه یادونه هغه خپل ګرانو کتونکو ته بیان کړي دي خو تاسو دې سکول ته کله راغلي او چې تاسو رااله نو تاسو کم سيزونه داس دي چې هغه تاسو نوي په خپل نگرانۍ کې کړي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسراف خان ورو ستاسو درتلو خامپور ته ډیره شکریا او تاسو د خپل طرفه د ستاسو طرف پار کړی وو څنګه تاسو خبرو وکړه نو زم ستاسو په شان کې د خامپور د سکول شاګرد پاتې ما په 1987 کې ته خپل دغه ټول وینو چې زم په سکول کې مې یادونه پراته دي مطلب دا چې لکه هغه ځان ته یادو وخت یې زه از پرنسپل دلته په 28 اپریل 2017 کې راغلی ما او د هغې سره الحمدلله چې د غریم نو دغه یو لیست موجود دی د پرنسپلانو هر سړي پکې خپل خواري کړې ده خو ما هم په خپل حصه کې کافي حده پورې لکه خپل محنت کړی دی او تاسو به زنده اینئ چې دغه د ګرون طرف نه سټارټ واله چې ګرونونه شو چمنونه شو لاندې دا ته 53 سال یو مسله و د ګرون بار په کورونو کې تاسو ته یادي سکول نه بار نه هلس دغه هغه زموږ ملګرو او د خانانو په تعاون باندې هغه الله احسان کو هغه مسله الله هر په دغه د بونډیوال پر خوریم کړی دا وسم مله منډه پر منډه تر روانه ده حکومت او ډیو سی زموږ په کې انټرست ان شاء الله د خیر سره تورسي او په اکیډمیک سیټ خو د الله احسان دی چې د خامپور سکول ډیر مخکې تللی دی د 1100 کې 1080 ټپو کې د خامپور د سکول د سټوډنټ نمبر رسیدلی دی سلور الکان د سیدی چې هغه د کوم چې پوزیشن هولډر دی او یا کوم د ستوري د پښتونخوا هغه 2,40,000 روپۍ دي هغه غوته ملو شوې دي او په انټر کې هم دغه شانته کې 2-3 پریزم پوزیشن د الله احسان دی راغلی دی او مطلب دا چې د سکول پریور باندې کې گیمونه دي او کا اکیډمیک سیټ دي نو خوري روانه ده زموږ ملګری زموږ ټیچران زموږ اس صاحبان زموږ وایس پرنسپل عطا الرحمن صاحب ډاکټر عطا الرحمن صاحب زموږ کې څونه ملګری دي د سکول سټاف ته په خپل ځای باندې هر څه خوري محنت کوي وایس پرنسپل صاحب دغه دی ډاکټر عطا الرحمن صاحب زما کلاس په لور سره نه سره زموږ سره دلته بابو صاحب دلته زاهد اقبال صاحب ټیک ده دی کلرک جونیئر کلرک دی نور الله صاحب نو زموږ ملګري په خپل ځای باندې ښه تعاون او د زړه د خلاص څخه محنت کوي په ټیم راځي په ټیم باندې ځي د پیریډونو کې ښه خواري ښه لیکل ایگزامونه ټیسټونه هر څیز ښه په ټیم باندې کېږي
او مطلب د سکول مخ په وړاندې روان دی. تاسو لکه هر څه زنده ثبوت دی، تاسو یې ګوري. څومره سټاف در سره شول په څومره دي؟ زمون تقریبا لکه 59 ټوټل په سکول کې سټاف دی او په دې کې تقریبا 50 ډک دي، 10 پکې خالي دي. هغه یو د پاکستان سټډي پوسټ ویکنډ دی، یو ورسره لایبرری ویکنډ دی، یو سره پاکستان دغه د پولیټیکل ساينس دی، او لاندې چې کوم دینو په اس سی ټي باندې 15 پوسټ ویکنډ دي، 2 په جنرال اس اس ټي باندې ویکنډ دي، 2 په بایو کیمستري باندې ویکنډ دي. خو اوس ډیو سی یو 2 پوسټ را تراکړه په تیر شي اډر کې، او نورم ابروز ما او د ډاکټر سیب تلو ډاکټر تورما سیب نو ودیره سره وکړي چې ان شاء الله اوس چې کوم اډر کیږي د اس سی ټي نو د شپږ د حکومه یو ملګری بلم د ریټایر کیږي عبدالحکیم سیب، تاسو په پین تاسو د علاقې دی تلګرام، نو ان شاء الله لکه ډیو سی بم زموږ سره خطاون کوي او د سکول په دغه کې خمرسته کې خر سره منډه تړل ولکې، نو ان شاء الله سیستم برابر څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟ نو بس پیغام خو زما دا دی چې زمون د طرفه خطاون دی، خو د والدینو طرفه هیڅ قسم ریسپانس مونږ ته نه راځي. ډیر لکه دا اوس بره پورشن ته وختم، او مطلب دی چې لکه الکان نه راځي، ډیر کم کوز راځي په انټر په لیول باندې، دغه نو 19 چې کوم دینو هم ډیر کم کوز راځي. نو که زموږ سره د پیرنټس والدینو مطلب دی لکه تعاون شروع کو او د بچی خپل سکول ته راوستل شروع شو، او مطلب دا چې لکه زموږ سره په پی ډي سي کې یا په نور شنو کې دوی راتله او لکه ناستا او یا تم کالو کو راشي کینی، نو د غوی د مشومان چې څونه دي د مخ په وړاندې بدی، د دوی په اخلاق هم کېږي، د دوی په تربیت هم کېږي، د دوی په کېډ مسټ باندې مخ په وړاندې بدی ان شاء الله. نو دغه دغه ان شاء الله چې د سکیږي دا بهتر خبره وي. پرنسپل کمین خان سے تاسو اوریدو یو ځل بیا ز تاسو ته د دې د کمرې نه دغه بهر د سکول چې کومه نظاره ده ګورنمنت های سکول خامپور چې اوس هایر سیکنډري سکول دی، د هایر سیکنډري سکول پورشن هم جوړ شوی دی په یو ډېر ښایسته ماحول کې چې کوم دی دلته موږ سبق ویلی دی. زه په خپله د دې طالب علم پاتې یم د شپږم نه ور تر 10مه پورې، او دلته موږ ډېرې سختې تېرې کړي دي، پیدل راغلي یو 3-4 کیلومیټر به موږ پیدل لار وهله. دا فی الحال د دې وخته پورې صورتحال و. نیکسټ به بیا یو ځل زه بیا راځم او تاسو ته به هغه خوړونه چې په کومو ګټو باندې به مونږ چې کوم دی نو ډوډۍ خوړه د غرمې هغه به درته ښایم. مال اجازه راکړئ، د الله په امان.